गमदन त पंडे सेठ ऑपरेशन मी कडले उम्मी ते त्रिही कडले ಒಮ್ಮೆ ದಳ ಕಡ್ಲಿ ಹೌದಾ ಪಂಡೆ ಸಿರಲ್ಲ ನುದ स्कूल तुझी सार्वजनिक पैसे सर नाही da sara o pradie kota ki nas se was chal nalari numang sa so di screen ko wasa sara di media ko wasa sara خپل غیرتمند او جرأتمند مسافر وتا او د ملک درند دی یا بهر دی ټول ته درخواست ورته کو او دا اپیل ورته کو چې د سره مالی تعاون کی اجي بسم الله الرحمن الرحیم ګران قدرمنو کتونکو دا واخه موجودیم په بنیاد تحصیل چغرزی ټانګوړې مضافاتی بنگلې ورته وي سر پټه پای کې موجودی ما را سره موجود دی خوا کې علي حیدر ماما غریب دی او په پردی کوټه کې اوسېږي دا دکان دی او د ګټې وټې څوک نشتی او نارینه بچی چې نو یو بچی د ماشوم دی نور جنکۍ دي او یقینا چې د کیمرې ته سړی مخامخ کېږي نو په چار څوک نه مخامخ کېږي یقینا چې دا ډېر ګران کار دی د سره به خبرې کوو د نن سبا د ژوند چې دی نو د ډېر په تنګسیا کې دی نو موږ لم پکار دي د انسانان چې ټول یو ځای پاتې کېږي نو د دې مطلب دا نه د دې مطلب دی که یو مسلمان باندې تکلیف راځي نو بل مسلمان به سره ښېګړه کوي علي حیدر ماما خپل ژوند قصه راته وکړه د کوم ځای یې او څه کار مار کوي او بچي دې څه دي ګټه وټه دې څه ده کور دې خپل لکه پردی دی جی ستاسو ډېره مهرباني زما د غریبې چوپړې ته تاسو راغلی زمونږ زما دغه ښه وکړو نو زه خو ټانګوړې اوسېدونکی یم او په پردۍ کوټه کې یم لکه بل څه دغه مې نشته او دا سخت رامنې ډېرې تېرې شوي نو ښه مزدوریانې مې کړي دي چې برابر وم ښه دیاړي مې کړې ده ټاټکي مزدوري مې کړې ده نورې مې کړې اوس همدن د پنډې سیټ اپریشن مې کړلی مې د تریښې کړلی او مې دړه کړلی او دا پنډې راله سیرله نو دا چې کوم دی د دې رابونه راته بره لګولي نو ډاکټر وایي یاره دا د زموږ اډر نه شي ته کیلو شی په لاس کې چوت کې یو لکه دغه کې نه او بچي مې شته نه شي مشران مو زامن مې نشته دغه یو بچی مې دی نو نور د مزدوري درک زما خطا دی نو دغه شان د حالات ته جو بس رزق ته الله پاک راکوي خو لکه دا رجداد دکان بیا ونې مې راغه کړی دی نو د دې دا هم تش پروت دی تش پروت دی نو بس بېوسي ده نو څه ګنجایش دی نه چې سړی پکې مال لږ ډېر وولي نو ګزاره پکې کېږي لکه نو دغه شانتي حساب کتاب دی نو څه به ووایو کور کې څو تنان یې د خیره اوسو په کور کې موږ شپږ کسان یو شپږ کسان یو د ګټې وټې اوس څوک نشته نه ګټې وټې څوک نشته او دا وړی مې بلې مدرسه کې داخل کړلي نو دی خو سکول سبق هم وایي او مدرسې پکې هم وایي هغه فیس رامنیم لکه دی که نه هغه به میاشت په میاشت خوراک څښاک څه کوئ اوسو خوراک څښاک خوراک څښاک خو دغه جو بس دغه سبزي مبزي شوه داسې دا هم په پیسو کېږي که نه پیسې منې کېږي پیسې کمې غاړې راځي نو پیسې کم ځای راځي خو بس الله دې رزق ورکوي نو څه به ووایو لکه کار مار مکمل خطا دی کار مار خو د سره نشم سو چې سو کې اوس د دکان کې له سودا را خلک واچي که نغدې درکړي که څه چلو زما سره دې خلکو عوامو چې کوم دې امداد وکړو الله دې سره ښه وکړي چې امداد را سره وکړې نو زما د زړه پریشان دی لکه دا اوس ډاکټر وایي ته په شپږمه میاشت راځي زما سره لکه زه بیا ګورم به دې که نه معاینه بدله کوي معاینه به کوي بهر اوس ګولې مولې خورې علاج خو زما جاري دی هغې ګولو خو هم ډېر روپۍ راځي که نه ډېر روپۍ راځي نو نمبر دې سره د موبایل نمبر 0349 91 20 512 0349 91 20 512 تاسو نوم دی حبیبه او دا ستا والي صاحب دی او جی ستا نور مشران کشران نونه نشتي لکه کار روزګار څوک نشته که نه نه جی نو ته چې مدرسې ته ځې راځې یس او جی سکولو سکول ته ځم سکول ته چې سر ځې نو پیسې در سره نه نه در سره صحیح ده الله به خیر کړي سویم کې د سبق وایي وم کې او جی نمبر خو لالا د موږ ته ووایي که نه دا نمبر به موږ ورکو انشاءالله تعالی ستا سره به خلک رابطه کوي بیا ته پوه شه ورسره او ستا کار پوه شه نو دا زما نمبر بل ورکوي ستاسو دا نمبر به پکې ورکو دی لږ چې کم ووایي که نه ارمانونه ډېر دي ولې کم دی هغه کېږي نه
بس خو چې لکه ته اوس څه وجې څه وشو؟ زم چې زما د وزاره قضې روانه شوې بټو د وزاره مې روانه شوې رزق خو لګي دی د رزق په چکر کې اوس نو بس الله دې رحم وکړي امین او چې چا رسه امداد وکړو دغه وکړو نو الله پاک دې سره ښه وکړي او الله پاک دې وبخښي تیزی پیسې نمبر وایا. بسم الله الرحمن الرحیم. په ټولو نمک کې سجاد صاحب تاسو دلته پر راتګ ډېره شکریا ادا کوم. مننه کوم تاسو موږ ته دومره ټایم راکړو او د غریب د کس دپاره د لاچار دپاره دلته راغلی د اواز یې هم د دنیا ته رسوی. د ټول نه مخکې څنګه چې دې مشر خبر وکړه د دن مالي حیدر بادشاه دی او زموږ چونکې ګاونډي دی او ډېر لاچاره بېوسه دی او په پردې کوټه کې ناست دی څه وس چال نه لري. نو موږ ستاسو د سکرین په واسطه سره د میډیا په واسطه سره خپل غیرتمندو جرأتمندو مسافرو ته او د ملک دننه دي یا بهر دي ټولو ته یو درخواست ورته کوو او دا اپیل ورته کوو چې د سره مالی تعاون وکړي او د یو دغه پیسو باندې خپل دا روزګار چې کوم دی دا شروع کړي. دوکان د پردان څه سودا راوړي او دوی هم په روزګار باندې شي او خلک به دنه خرڅ کوي د بندل په روزګار باندې شي او د دوی د کور د چوله چې کوم دا به همیشه د پر جوړو شي. دوی به ما خلکو ته دعاګانې کوي چې دوی سره امداد تعاون وکړو موږ به ورته دعاګانې کوو. الله پاک به له جزای خیر ورکړي. او د پیسې نمبر وایا 0340 جیام میں 61 دا د ایزی پیسې نمبر د شاهد په نوم باندې جوړه ده. څوک موږ سره تعاون کوي نو دوی سره ډایرکټ رابطه هم کولی شي او دا کوم ایزی پیسې نمبر چې موږ منشن کوو نو دوی ته ډایرکټ کوم ټرانسفر هم کولی شي. قدرمنو کتونکو علي حیدر لالا را سره موجودو دغه خبرې تاسو اورېدې د ګاونډي خبرې هم تاسو اورېدې د ګټې وټې څوک نشته د زړه اپریشن هم کړلی د ترې هم کړلی غریب ټول سورې دی او چې دی نو څه د کار روزګار نه دی د ګټې وټې هم څوک نشته په پردۍ کوټه کې دی یعنی د خیر زکات د هر څه مستحق دی. ټیک ده نو بالکل دا نمبر تاسو پر سکرین هم کتی شئ نو د سره رابطه هم کولی شئ راتلی هم شئ بالکل لکه سوچا حقداره دی د خیرات زکات او نو بس د سره مدد وکړئ. دا دوکان یې چوللی که په دې کې سودا ولی سودا وله راوړئ که نغد سره مدد کول غواړئ او دا ویډیو چې څومره ملګري ګورئ مخکې شیر کړئ د الله د رضا لپاره. د الله په امان.